یو صادر فدک کې به جوړې د فدکی وته وي او اسامه ابن زید شاته ردیف کو وراءه او يعود بیمار کرسی کولا سعد ابن عباده وبن الحارث ابن خزرج کې او دا د خزرج مشهور او دا مخکې د واقعې د بدن او پیغام قال رسول وی حتى مره تیر شو په یو مجلس کې عبد الله ابن ابي ابن سلول ما تاسو چې ابي اکلار دی او سلول مور ده دا رګور د ابي او د سلول په منځ کې ابن کې حمزه ولي کړه یاد دي کړه عبد الله ابن ابي او عبد الله ابن سلول وذلك قبل ان يسلم عبد الله دا اظهار د اسلام نه وکړي دی وخت دا کافر په کفر کې پروتو دا د اسلام اظهار نه وکړي رسته بیا د اسلام اظهار وکړ منافق شو ینه وړي خبره معلومه دي ښا هغه دا چې ارضاف هم جایز ده تر شاته بل مرګري کې نه ودی او عیادت د کبیر د صغیر رسول الله مبارک علیه صغیر او د عبد بن عباده په مرتبه کې کم دي امتی دي او دا غته کوشش کوي رکوب د حمار فخر باندې سور لیکل د تواضع راکبان پر رکوب سره عیادت لکل دام دې ثابت شو کوم ځای کې دی مجلس کې اخلاق ګډ وډ خلق من المسلمین او مشرکان او عباد الاوثان يهوديان او مسلمین دته تاکید شو او ملک عبد الله بن رواحه مسلمان ولما غشيت حادوه بالمسجد عجاجه الصابه برضو غبار بتاعته دوړي به ورغی محمد عبد الله بن ابي انه په دې پټکلا صادر ثم قالات تغبروا علينا فمن دون مروليه تاسو خبر وکړه وسلم السلام على عليه النبي ثم وقف ادرك ونزل فدعاهم الى الله تعالى وقرأ عليهم القرآن عبد الله بن ابي بن سلول ايها الميسريه انه لا احسن مما تقول ترى دي كل خبر نشتا كل خشتري ان كان حقا خيرك حقيقي شخصي وفلا تودينا به فمجازر المجالس وكي مونږ بدل ضرر راځي چې مونږ د خپل خبرو سره نوېست يرجع ذا كل قوت الان سير رحلك فمن جاءك كتاب الشغل فاقصص عليه لنقصه وتكوكل ورسونا سپک لفظوي یو کو پوزا پټول لا تغبروا توحید لفظوي او زنده چې انه ان كان حقا وکاتل نه دا خبره کوي او لا تؤذنا به یعنی قران سبب د اذا وکړي څنګه به تاسو راکې او بیا فاقصص سره تعبیر کوي څه څه اسپک لفظ عبد الله بن رواحه مسلمان وبلاودنا يا رسول الله فاخشى اغوي يا ايها المرء دي يا رسول الله مسلمان فاخشنا به في مجالسنا فاخشنا ده في پورا علاقه هو چې بالکل ټول مجلس محیط شي تاسو یا تاسو خبرو ټول مجلس محیط شي بالکل کوا فإن نحب ذلك وصب المسلمون والمشركون وبصر بدر او يهوديان حتى قريب يتساورون جو بالقصد فاسدل ولم يزل هميشه ولم يخفضهم للشرك حتى كانوا ساكتين ثم ركب رسول النبي صلى الله عليه وسلم فقلا وسارا لكن جب سعد بن عبادة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد ألم تسمع وبن رجل كما قال أبو حباب ذاك بنير عبد الله بن عبيدة لكن ورسولنا تعبير بتحقل لفظك قال كذا وكذا سعد بن عبادة يا رسول الله أعفو عنه وارفع عنه عفو وتوكل كذلك هو الذي أنزل عليك الكتاب الأغذات من قسمي كتابا لكتاب نازل كريم لقد جاء الله بالحق الذي نزل عليك وذي حق رسله لقد استل حتى يستذكر أهل للبحيرين مدينة منورة بحيرة وتولد يأخذ البحر من الزيدة وده خبرتكنا البحر ملل بحيرة وبقى كدير وبوال كدير نتكلم ذلك وببي كنا وترخي وبدي بكي عموما د بحر اطلاق په هغه دریاب کې چې کوم کې ترخی او د نهر اطلاق په هغه اوبو کې چې کوم کې صفا اوبوي نو د مدینه او ترخی مالګي جنې وي دې د بدل په حیرا وي صرف یو سوق یار پکې د خورو دې فیصله کړې وعلى طريقه برأي توجيه جتاج وتفصل د مشرع ويعصبونه بالعصابه الى تفصيل يتوجيه پټکي وته موږ ته بس مشرع پټکي په سراو وته
پتا باندې مو ایمان راوړو د مشری ختم ثم شرفي فلما ابا چې انکار وکړ الله ردینا دې تدل حسابنا د پټکی تړلونه فحق سر الذي اعطاك الله وشرق بذلك دې په دې استاد د مشری الله تعالی شو فذلك دا فلذلك فعل به ويتري قران سره ما رايت چې تاوذ به بکا او اشکال نشته به قران سره بکا فعفان رسول الله صلی الله علیه وسلم ان دا معلومه شو چې د مشرق پټکی فسرول د جایز دي يعصبونه بعصابه عصابه پټه ده د سمه چې کوم پټه تاوي پټکی شو کړ عصابه پټه مشتمل ای زخم دا رنګ دا پټکی مشتمل دی برابر وردا دا خبر چا وکړه سعد بن عباده چا په مخ کې وکړه رسول الله ټیک ده چې نقل د اهل مدینه ونه وکړه هغه وخت خو اهل مدینه کافرو چې دا اراده کړې و لیکن دا خبر رسول الله مبارک ته سعد وکړو چې مسلمان دی او رسول الله مبارک سکوت وکړ چې دا معلومه شو چې د مشرع په وخت کې یو انسان ته پټکی تړل شي همون چې طالبانو ته پټکی تړو د سربندې په وخت کې نو دا خبره چې سبا اوس د خپل قوم رئیسي په امور دینیو خلک په امور دینیو کې تاسو رجوع کوي لکه رئیس او بادشاہ مشر د خلک رجوع کوي موږ د پټکی ورته تاسو او دې کې د مخکې حدیث ویلي چې عم منی د چاري روایت کې شو رسول الله صلی الله علیه وسلم عبد الرحمن بن عوف انا چې هغه دې یو دیتا پټکی ورته وتاله عم منی رسول الله صلی الله علیه وسلم او ما ته چې عبد الرحمن دې خد سره ښکاری رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم پټکی او نو د تمام کیفیت خو دې چې کوم طرف نه بتاوي الله نبی دا ورته شه فعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه يعصون من الشرك مع الكتاب كما يراه الله ويسيرون على الاداء مع الله تعالى ولا تسمعون من الذين اوتوا الكتاب قبلكم من الذين اشركوا ولا سبيل الايه وقال الله وتكبير من اهل الكتاب الذي يردونكم من بعض ايمانكم وقال انتم من الايه وكان النبي صلى الله عليه وسلم عمل ذاك وفعف وكي يتأول أن يعملوا ما أمره الله به چې الله وتعالى کړی په دغه آیات کې رسو وته حکم د جهاد جهاد نه اوچو په قدر کې او یا بردار شو یو یریدل فلما غدا رسول بدرا فقد الله به سناديد كفار قريش ابن ابي ومن معه من المشركين شعب الانسان هذا امر قد توجه لك قارئ متوجه شخص متوجه اصل چې د کافر تذلیل ته متوجه شو قرار البيعت د نبی اسلام سره په اسلام واصل امنوا لك اسلموا ظاهر کې منقاد شو له خدای منافقین شابتي فقال الى الذين يتعاملون مع الصوت وبما ان ايما يقال رحمه الله عن جسمنا عن يسار من الخبير الله امام فجان وحسنا عن الله الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم او غيب درس صفات المنافقين او خشالوا بمقعدهم اي بقعودهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم خشال اذا مر جنة بشوي اذا قدم جراد النبي اسلام دي وتبانه کوي وحدثوا قسمنا بالقران واحدوا عذاب فقوا ان يحمدوا بما لم يفعلوا كلا نشو او زمون طريقه زمون صفات الوشي لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا ولا تحسبنهم بمفازة من العذاب شبدي وفيما أسلم إبراهيم موسى عن هشام الذين أمرهم أسلم لقريشنا عقبة ومقاتنا ومرواتنا لقوم يسرعون وإلى الأعمال وقال إن كان كل من فرح بما لا تقول ذات الملك انتظر فهر سري فرحة بخشالة بما أوتيه او دا هر سړی د محبوب د ان يحمد بما لم يفعل یو کار نه دی کړی د دروغ قسم به خو بیا به خلک صفاتو کې نو دا معذب کړي يعذبن اجمعون د کله د ارجع فضل کې دا دی چې یو کار نه دی کړی بیا به خلک زما صفاتو کې فقال انتم مالكم لهذه انما ذعن بهم يهود فسأل علينا سؤال كبير شيء چې نعت نبی عليه السلام دی چې تاسو په تورات کې زما صفات نه فكتموه بیا پټ واخبروه بغيره فاروا بدا خبر اخبارك عليه السلام چې
قد استحمدوا الیه چې موږ سره ول طلب د حمد کو زموږ شکر ادا کا څنګه خبره درته حالانکه دروغ ویلو کړ رب ما اخبروا ما تعالوا وفرحوا بما اوتوا من كتمانهم نو آیت نازل شو نو ټیک دا هغه کې نازلې دا منافقینو په حق کې او د کې نازلې یعنی خلاصه دا ده چې یو صالح کتمان د حق کی په داسې طریقه چې بل تخکاره کې چې ګریما سم کار کړی دی او دا غنه د حمد غواړي چې زما صفات وکړه دا په حق کې راځي شو د منافقینو هم او د يهودانو هم شر دي دا نفاق دا منافقت څنګه چې کوم څه تاسو د کوم نعود رسول الله مبارک د ګوري پکاره اخاره کې کنه ها وبه قال حسن بن مخالف قال قال حجاج عن الجلال قال عن جابر بن ابي هريره عن عبد الرحمن بن عوف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب قوله ان في خمس صلوات ولا الايه به قال حسن سعيد بن ابي هريره قال عن محمود بن جعفر قال عن شريك بن عبد الله بن سنان عن قريش عن ابن عباس بن رضي الله عنه قال بسان مالك يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان يقول الليل الاخر فعدت على الى الزمان وقال في خمس صلوات والارض وكلام الليل وعلى الايات يقول به الاسباب اخیری ثلث پاتې شو نو بیا پاتې تهجد یې کول چې اسمان ته بدل دا آیتونه وي چا به هر حالت کې الله یادوي ها د دې ټول آیتونو سره د حدیث تعلق ته نو بقره وړي او حدیث کې روایت بالمعنى دي او اشاره کوي حدیث ته کوي ها وستادت سليمان کوي نو شک ها او د پاتې ستر لیاف النوم دا باندې چې دا چل کوي په دې سره لګي پټه دا خو وو تفصیل انسان ها خوشاله ده وجديه د لوګو ها دا ټول لسی ویلي دا یو آیت امام بخاری واپس کړي تر بعد ترجمه یک دی او حدیث اخر اشاره شهرت د حدیث ته مختلف الفاظ سره د نقل کوي ها او یې قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معاذ بن جبل عن ابن علي قال حدثنا محمد بن سليمان عن قريش قال عن الله تعالى عن عبد الله بن عمر أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال ثم تجاوز في عهد الناس وتجاوز رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بدونها فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينتهي الليل وأمر بقليل وأمر بقليل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يسمع بعض بيديه سبحان عشر آيات من قواعد مثل الآيات وقال قام إلى شيء قال من تولينا ما وجوههم ثم قام يصلي الصلاة ثم تعالى ثم رأى فقام إلى جنبه وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه وأنه اليوم الذي وراء الصلاة عليه ثم تقبل عليه ثم عليه ثم عليه ثم عليه ثم عبر ما تدعى عن تجاوز عليه فقام الصلاة عليه ثم عليه وقال إن الله إن أنزلنا منادي في هذه الإيمان الآن وإيمان أننا أولئك بالعلم مالك عن محمد بن سليمان عن قريش مولى عباس أن ابن عباس رضي الله عنه أخبره عن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم وإنه على التجاوز في هذه اللسان وتجاوز رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره في الدنيا وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا وصل الليل وأمره بقليل الله بقليل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنام فجلسين هم عليه في يده ثم قال عشر آيات خواتيم من سورة الآن وقال فقال أشهد محمد بن توازن أمام نزولهم ثم قال يسلم قال تعالى فقمت الصلاة ثم قال فقمت إلى ذلك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو من آياته وقال يقول إن لا يصلها فصلاة عليه ثم قال ثم يستنكف ومن يستنكف سوق بپوزه چونکی کبر کول استنکاف دا پوزه کول کبر کول قوام دې کې راځي قوام من معاشكم كل جن لهن سبيلا دا ویږي کومه خزه زنا او کومه کې به څه حکمو چې دا کوټو کې باندې کې الله بو تعالی رو بس یعنی رجل د سیبه لپاره دا حکم راغی جل دوری د باکری لپاره
وقال غير ابن عباس مثنى وثلاث ورباع فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى دوا ثلاثة دري رباع سلور دا وو په معنا د او دی ښه وو په معنا چا دی د او مثنى دوا د تکرار په اعتبار د تعدد د رجالو دی دوا په دې سړي دي نو دغه دوا شو او ثلاثة دیوی اثنين او ثلاثة او اربعة لا تجاوز العرب رباع دا امام بخاري دی رباعين جاتر کوي او ماسا و مخمسا سداسا و مسدسا په دغه کې ویلي په شرح جامع کې او شعر و معشره پورې ویلي دي دا ورته شعر باب وجد ما لا تصل في جلالة وعطاء من النساء وإنسان حمد إبراهيم وجود على من شرع بجلال صلاة إنسان الله تعالى عائشة رضي الله عنها یو سړی وو بس یتیم وو یتیم سره سره لري یا د ماما لري د مامې مړ دی یا سره لري پلار مړ دی ماشومه ده دا باندې شو دته به سره نکاح کوله ما ته ولکه به سوا خو خدای نه وا خو دې لپاره به بل چا نه ورکوله چې دا مال دي د جنې بل پلار مال وکړ مال نه بل فازي نو بس خو خدای نه و نکاح به سره کوله الله وی داسې وکاو چې ځکه دې سره مینه ني او انصاف کو سره د نکاح نه پس نشي کولای نو مې بل چا ورکړه مال د وجه نه ځان تکاوه بل خزا وکا ان كانت له يتيمه عنده يتيمه فنكحها دبا نکاح وسره کوله وكان لها عزق او دا غيبه بار عزق کجوري پونچا کوئی برات نه بار لا جنه وكان يمسك هذا بندول دا جنه عليها لاجله د وجه بار اذا بل جرا ور کوم دا باغ نه دي ولم يكن لها من نفسه شيء او نبو لها د دې خذ د پاره د نفس د رجل نشئ او محبت لكن من نوا نفرنا في وينخفكم ألا تعطوا جميعا لوزاريه وستات نجي كولي نفنكحوا ما وابلا ويجي أحسن وقال كان الشريكة له بذلك العزق في موضع شريكه فالإباح يوم مال كده كان المال كي أكثر تفصيل نيجي فنور مال كي بالشريك ورمتب ده شوز بدابل شاء الله وركم براجي ما سر بدا شيء نيمي إذا ترى غيسا دي ردي جيني كسو مركي جراك نخوخ بينا وصاب سر لده پدې کې نازل یو دې کې نازل دي او یو بل کې نازل دي دا بل منتصب وایي ها بل څه امو وایي دا خو نه دا خواخه ولا مال د وجې پاتې کوي نو دا خو به صافي شو کړه خو غدې نه دا هغه څه یو سره نه چې تیرولې کوم څه فقط بل سوا بل به خواخه دی او هغه چې مہر به نه ورکو چې پر دې جنې لسې مہر ورکړي دا ټول جنې لري مہر څه ضرورت یو شل په دې ورته ولا بول نا که په مہر کې انصاف نشي ورکولې نو دا یتیمه مکوا اوس خو یتیمه نه ده په اعتبار د مکان ته سره یتیمه ویل کېږي نو په فرق کوي څه کړه انصاف او سره مہر کې نشي کولې نو بس زیاده مکوا ته غریب جنې ته کم مہر ولا ورکړي کله یو کمزوري خاندان جنې وکا یو تور چواړې وکا یو ببره بلا شیشه کا وکا نو مہر بدل کړو مخکذها أنصاري كتبنا على الشهادة ثلاثة أوراق وزبير أنهم سألاشة رضي الله عنه قال الله تعالى والنسم لا تصل بجناب ما يدعو في هذه اليتيمة تكون في حجر ولي هذا التربية فذيك يعني التربية أبو داود الشريك وكمال الذي ترجل كي لكذا كمال جنو تصديق أو يخوح بودي رجل تمال الذي يتيم وجمال فيريد مخي خوين خوخنا وده خوخ دوسا ويريد إرادة به ووجد لي أن يتزوجها بأي غير أن يقصد في صداقها مهر کې انصاف بينك ويعطيها دا بيان د انصاف ده انصاف څه وایي چې ورګي دي خزر مثل د اغل ما يعطيها غير بل في أي ولا كبر فله أن ينكحوهن إلا أن يقصدوا لهن في الصداق انصاف سره کې لهن ويبلغوا لهن ورثه بتا فعلى سري فمهر مال کې جبل څوک کې دا غیر الخواله ورکړي او میرو حکم نو کدا حساب نشي کولی په مال کې اين په ما تعالی من النساء سواهن قالوا ان الناس استفتوا تقول لك كان فقد يسال الله ويستفتونك في النساء قال عجب قول الله في هذه الاخرى وترغبوهن ان تنكحوهن دا محکمه ده څه مطلب چې کمال لګي جمال کمی بیا خو نه راخواخه بل ورکړي او کمال او جمال زیاتی او بیا د خوخي کې نو په خمه هره په انسان یو سره نه ٹھیک شو مکه دا رغبت یو ساتو د یتیمنا د تر د لور نه دي چې کله قریه المال او قریه الجمال
مال او جمال کم بیا ته رغبت ته بل ورکوي نو بلغو اينكحو کې نکو کې عمن لمن عمن لمن هغه چا لپاره نه نو هو عمن دم کوي چې مال جمال کې رغبتي مگر الو کې چې انصاف کوي عمن مغشد نکاح د اغیتی مانانو جنکونا کی رغبت کی په مال او په جمال کې فی یتام النساء الا مگر من ندی وقست کې انصاف په محل کې من اجل رغبتهم اذا كنا قليلات المال والجمال جمال او کم جمال کم دی بیا مو رغبت کوي نو دغه رنګ کمال جمال زیات دی او مہر کې انصاف نه کې بیا رغبت کوي مگر الو کې چې اذا انصاف کوي زو پر پسې شاه صلی الله تعالی علی خیر जिस जगह से रकात हो चुका हो वो सलाम फेर ले इमाम के साथ तो फिर सजदा हुआ करेगा या नहीं ना जरूरत है इमाम जब सजदा हुआ करता हो सजदा हुआ के लिए सलाम फेर ले तो जिस तरह रकात हो चुका हो सलाम फेर लेगा निकता जी खैर यो मौलाना कोर के मसाइल लागली दी अल्लाह दी बखैर व तबरकत अल्लाह मुदहर खिदमत इतनो आफार बनाओ साथ में खैर व बरकत नसीब के अल्लाह ताला तरह से टूल कारून आसान के तालिबान मुआलिमान फाजिलात नसीब की अदवागान क्या मुफ्ती अल्लाह दे